ما وی د نبی اسلام ذات معجزه وه ځکه دغه لیکي سیرت والا لیکي چې د نبی اسلام مبارک ذات داسې و چې د نبی اسلام د ذات سورې نو انسان خو چنور کې ودرېږي یا لیټ ته ودرېږي نو سورې ښکاره کېږي د پیغمبر سورې نو یا ماشي مچان کوم چې ګنده دغه دي دا به د پیغمبر په جسم باندې نه کېناسته ځکه پاک جسم و ډېر داسې جسم و درېخمو جسم و الله په خپل دست قدرت باندې گویا الله ووې ما چې محمد په کومه سانچه کې جوړ کړه هغه سانچه مې ماته کړه ما وی قیامت په سبا شي خو محمد غوندې شخص به پیدا نه شي زما محترم که دا نبی اسلام مبارک له الله حسن و ذات داسې ورکړو وختي مې خپل شاګرد معاذ ته خبره کوله چې په عربو کې به یوه زنانه وه او نبی علیه السلام مبارک دیدار به یې وکړه او زړه به یې پرې ونه بایله نو هسې خبره وه ټولې زنانه چې د عربو یې په نبی علیه السلام مبارک باندې مینې وي ځکه د نبی علیه السلام ذات داسې چې انسانانو کې نوم انسان به د انسانانو خبره نه کوم خبره د حیواناتو کوم چې حیواناتو به نبی علیه السلام سره مواجهه وکړه او وبه لیده نو تندې به د نبی علیه السلام مبارک په خپو مبارکو کې ولګو یا به د خپله غړانګ د نبی علیه السلام په نبوت والا اوږو باندې کېښوده زما محترم څاروي داسې هغې باندې په څارو باندې د نبی علیه السلام نبوت پټ نو خبره مې دې پورې کوله سیرت به چلیږي انشاءالله الرحمن چې ملګري ګڼي او مجمع ډېرې لږ لږ سیرت او د نبی اسلام لږه لږه تذکره به درته یم ځکه الله وایي چې په کوم دغه کې زما د حبیب ذکر کیږي په کوم مجلس کې زما د حبیب ذکر کیږي الله وایي په دغه وخت کې ماله د خپل ذات موافق خندا راځي او زه ډېر خوشحالیږم دغه مجلس د فرښتو مجلس او الله وایي دا هم نه وایم زما چې په اسمانونو کې څومره فرښتې دي ټولو ته اعلان وکړم چې کوشه زما د حبیب ذکر کیږي په دغه مجلس کې کینه ټول څوک سره سبحان الله نو ما وی تاسو ډېر محبوب خلک یې الله ته ځکه چې په کوم مجلس کې د الله او د پیغمبر د نبی اسلام د ذات ذکر کیږي هغه بابرکته مجلس د برکت نه خالی ني او رب نه امید کوم چې چاته څه قسم مشکلات او هغه په دا مجلس کې د هغې دپاره دعا وشي الله به هغه مشکلات په خپل دست قدرت سره ختمي نن درس نه وایي ښه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الله مونږ چې کومې خبرې وکړه خدای دې مسلمانانو ورځې خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې الله مونږ دې له پې خدای د عمل کولو توفیق خدای راکې د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک عشق خدای زمونږ په زړونو کې پیدا کې زمونږ ماشومانو په زړونو کې خدای د نبی اسلام مبارک عشق خدای پیدا کې د دې مجلس په برکت باندې الله ستا خپله فرمایلی دي چې په کوم مجلس کې زما د حبیب ذکر کیږي د فرښتو مجلس دی هغې کې چې کومه دعا وشي رد کوم نه الله په دې حاضر مجمع کې د چا څه قسم مشکلات دي الله په خپل دست قدرت ختم کې یو ملګري د دعا دپاره ویلی دي زوی بیمار دی دړه بیماري ده ورته الله شفا کامله عاجله مستمره ورته نصیب کې الله خپل د خپل کور اوبه ورته خدای شفا کې څومره مسلمانان په دا کلي کې بیماران دي په هسپتالونو کې دي کورونو کې دي خدای د دې مجلس په برکت باندې خدای شفا کامله عاجله مستمره ورته نصیب کې بیماری خدای په صحت باندې بدله کې په دا مجلس کې خصوصا چې په دا کلي کې څوک مسلمانان قرضدار دي الله قرضونه په خپل دست قدرت باندې ختم کې الله د چا خپل کورونه نشته خدای خپل کورونه ورته ورکې د چا کاروبارونه کمزوري دي الله کاروبارونو کې خدای برکت واچي د چا سره پیسې بندي دي الله پیسې په خپل دست قدرت باندې راوباسي الله د چا په زړونو کې څه قسم شرعي حاجات دي الله د خپل در نه پوره کې د دې مجلس په برکت باندې د حاضر مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادث او تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدای وساتي او په وخت ځن کدنم دا کنیو په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله یا حبیب سلام علیکہ سلامات اللہ علیکہ